Hello viewers, راځئ چې زده کړو د English sentences with Pashto translation. Viewers, دا lesson دی lesson number 29. Sentence دی read the above lines. پورتنه کرښې ولولئ. lines کرښې above بره یا پورتنه. read ولولئ. بل سنټنس دی we need more study. need ضرورت یا اړتیا. study مطالعه کول. more نور یا زیات. مونږ نورې مطالعې ته اړتیا لرو. بل سنټنس دی you need hard work in these days. in these days مطلب په دې ورځو کې یا nowadays مونږ هم استعمالولی شو د دې په ځای. hard means سخت. د دې مطلب شو تاسو په دې ورځو کې سخت کار ته اړتیا لرئ. reset your thoughts. thoughts means سوچونه یا فکرونه. خپل فکرونه بیا تنظیم کړئ، یعنی بیا یې ټیک کړئ یا جوړ کړئ. reset دوباره تنظیم کول. your thoughts خپل سوچونه. she can study for all day. study مطالعه کول. for all day ټوله ورځ. هغه کولی شي ټوله ورځ مطالعه وکړي. remember my words. remember معنی ده یاد ساتل، یادداشت یا یاد ساتل. زما خبرې په یاد ولرئ. reset your mind. دلته مطلب شو خپل ذهن. your mind خپل ذهن بیا تنظیم کړئ. reset کړئ. reset your mind یا or reset your thoughts or reset your think. بل سنټنس دی she work for their kids. kids means ماشومان. their kids د خپلو ماشومانو لپاره. هغه د خپلو ماشومانو لپاره کار کوي. ویورز چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او دا ویډیو شیر کړئ. د دې نه علاوه کو تاسو فیسبوک پیج باندې ویډیوز ګورئ نو په ډسکرپشن کې فیسبوک پیج لینک موجود دی.